جی قدرمنو کتونکو دغه زمونږ مهم لا دوام لري او د دې هغه مین مقاصد چې دی نو هغه مونږ ستاسو مخې ته ښودي دي. نن را سره هم په پروګرام کې ناسته کوي درون مشر شفیق صاحب. شفیق صاحب هم چونکې د کلي په سطحه ډېر خدمات لري، ډېرې کړي وړي دي. بیا د دې ترڅنګ د غالیګي چې کومه هیومنټي ویلفیر اسوسییشن کمیټي ده چې دا په سوات تحصیلي بریکوټ غالیګي کلي کې ده، د هغې صدارت هم دوی کوي. یقینا د کلي د یو مشر په توګه باندې چې دی او بیا په تیره د کمیټۍ کې ډېره د نږدې سره په حالاتو لیدلو باندې چې دی نو د دوی په دې معاشره باندې هم ډېر جوور نظر دی. نو د دې لپاره چې دی نو موږ دوی هم د خپل پروګرام له راغوښتي دي په دغه موضوع باندې به دوی سره هم خبرې کوو. تاسو زموږ سره اوسئ. د ټولو ناول خو چې ستاسو شکریا ادا کوو چې خپل وخت مو راته راوبخو او یقینا زه دا ګڼم چې زموږ د معاشرې ته ستاسو په وجه سره یو اویرنس لاړ شي، یو آګاهي لاړه شي. زموږ چې د پروګرام چې کوم مقاصد دي نو هغه موږ ستاسو مخې ته ښودي هم دي. زه به ستاسو نه اولنی سوال دا وکړم چې که موږ وګورو نو زموږ معاشره یا نوی کل چې دی هغه رو پرو چې دی ورانۍ طرف ته روانېږي. زموږ که د کلي مثال ورکو یا د نورو خپلې معاشرې ورکو نو دا د یو کس یا انفرادي مسله نه ده بلکې اجتماعي مسله جوړه شوې ده چې زموږ دغه ماشومان چې دی دا په نشو راوښتي دي. نو دوی ته د یو آګاهۍ دپاره به څه پیغام ورکوئ او بیا راته دا ووایئ چې تاسو په دې کې په خپله څه کردار ادا کړی دی؟ ښه نو کم کسان موږ ته دې لپاره خپل اویرنس هم کوو د کمیټې په سطحه باندې او دې لپاره خاص کر د دې نشو دپاره چې کوم تاسو سوال وکړو نو دې لپاره موږ یو کمیټې مو مقرر کړې ده پوه شئ چې هغه د په دې احد لالاجي ورته وایي د هغه په سطحه باندې ده. پای کې زما وراره هم باقاعده دې کردار ادا کوي او داسې نور هم که تاسو چې له هغې مطابق څه داسې خاص اګاهي کم کسان چې دا خبره نشه خورئ په کلي کې دا نوجوانان نسل تباه کوي د هغې دپاره موږ ته کم از کم انفارمیشن راکوئ. موږ به د هغې د پولیسو په ذریعه د نور میډیا په ذریعه د هغې به خامخا ستاسو سره په دې کې څه تاڼۍ والا یا دوی سره څه لینک شته؟ شته د موږ له دې باقاعده لینک شته، باقاعده موږ له دې کرداره دغه کوو، باقاعده ډي اس پي راغلی، ډي آی جي راغلی او دې باندې باقاعده په دغه د رامزی پورټل کې اجلاس شوی او هغه باقاعده د دې خبرې موږ سره ټول بهر ولس دي یا بهر ماشومان دي چې هغوی په دې باندې راوښتي دي هغوی ته په دې هکله باندې څه میسج ورکول غواړئ؟ هغوی ته په دې څه میسج لول دا ورکړو چې لول له دې کارونه قلار شي، دا کار نور نه کوي او دا د خپل پیسو هم تباهي ده، د خپل ژوند هم تباهي ده، د خپل وجود ټوله تباهي ده، بلکې د چار پیچل د خلکو سره هم ټوله تباهي ده. که دې نه دې ته راوګرځي نو ډېره بخي. ښه دا راته ووایئ چې که موږ وګورو چې نو زموږ را روان کلچر یا را روان نسل چې دی هغه د پښتو د ډرامو فلمونو هم تباه کو او په هغې کې موږ ته سم څه نه ښویل کېږي خو بلکې په حاشیه اړیانې ښوی کېږي. په دغه هکله باندې به څه ویل غواړئ؟ دا خو خاص کر زموږ د اکټر چې دي د هغو غټه مسله ده، خاص کر د حکومت ته چې حکومت په دې باندې خاص کر خصوصي پابندیان رسي دوی له په لاس کې ټوپک ورکړي دا چل به وشي پلانکې مې مړ کړو د پلانکې بدل مې واس دا د لقص دغه شان دا نسل چې لویږي دغې ته ګوري هم دغه شان پاټونه ادا کوي. لکه څنګه چې د دې مثال دا دی چې پخوا دوه واړول او دا وظیفه کېده هغو ساورې حلال کړو او دوه ماشومان یې هغه ځای ته کېنولي بل بیا بل ورځ خپل ماشوم یو ورور بل ماشوم حلالو. نو دې دغه شان معامله چې لکه هغو ته خو له دې خبرې پته نه لګي چې یاره څه کېږي نو دغه شان هم دي دغه شان چې دا او دا خو روغه بدماشي ده او روغه چل دی او دا چې چلیږي او دا به رایج کېږي په دې چل چې څوک چې بدماشي دغه چلیږي هغه یو بادشاه دی بېتاجه بادشاه دی. نو دا چل کې زموږ د ډمانو نسل دې ته زه ډمان نسل وایم د دې ډمانو نسل ختمول پکار دي زما خاص کړه. دا راته ووایي چې زموږ په معاشره کې د جینکو تعلیم له چې دی هغه زیات اهمیت نه ورکړی کېږي. زموږ په کور کې چې کومې خویندې ناستې دي یا د هر چا دي نو هغوی دا د پلارانو یا د مشرانو زنګه دغه یو تاثر دی چې آیا تعلیمي ادارې ټیکدلې په هغو باندې چې دی نو هغه د دغې تعلیمي ادارو نه چې دی هغه پاتې کېږي او د تعلیم نه چې دی محرومه کېږي. دغې ته به کم سوچ ګورئ آیا دا ګڼئ چې جینکۍ چې دی د تعلیمو کې ځاله په معاشره کې ځاله یو نوم او اوچت مقام چې دی هغه جوړولی شي؟ کم وخت چې د جینکو د علم تعلق ته نو پخوا به خلکو وی سبق د مدرسې د پاره د پیسې د سبق د جماعت او د پاره د جنت دا یو
ما دغه پسې شاعري پسې یو شاعر پسې شاعري کړو او دا پسې مشهور و لیکن وس چې کما خاص کر زوی نه منو 60% کم از کم جنکې خپل تعلیم لذي او باقاعده خپل تعلیم حاصلې خو کم بعضی کم تر کسان دي چې هغه د پیسې کتابونه او داغي خرچه نشي برداشت کولای نو زوی چې زیات ترين د سکول فیسونه سیوا دي نو کله سکول د فیسونه ادا د ګورنمنت زموږ سره اخلاص وکي ازې په زیاده سرکاري ادارې خبره صحیح ده چې خدای زیات خلک چې دغه سوچ سره اتفاق نه کوي په دغه سوچ باندې چې د خپل ماشومان نه لګي دغه خلک وایي چې هغه دا غني چې آیا تعلیمي ادارې ټیکنالوژي جنکو تعلیم څخه پیدا نشي نو جنکو تعلیم ولې فائدہ نشته ډېر فائدہ دي کې خاص کر هر کوستي په خپل ځان راولي چې آیا کوم ډیلیوري کیسز کېږي ډیلیوري کیسز مطلب چې بچی پیدایش هغه وخت کې چې دا بچي یو زنانه میډیکل تعلیم حاصل کړي نه د کوروالي با هغه ډاکټر راولي داغي ډیلیوري کیس با هغه ډاکټر وکي او هغه بچ او داغي سره به نارینه سړي یو لاس هم ډټش کې انساني او یا اسلامي طرف ته نو دغه طرف باندې یو بل کس په پاغي باندې اعتراض نه کوي ولې چې زنانه تعلیم خامخا پکار دی او په هر لیاس سره پکار دی پوه چې کم از کم د کې دا اویرنس راشي په خلکو کې او دا کم از کم دا تعلیم حاصل کړي او په دې باندې دا ټول معاشره په اسلامي اصول باندې د هر جنکو سکول جدای عدالتانو سکول جدای کو ایجوکیشن نه مهرباني جی ستاسو د وخت راکولو ډېره زیاته مننه یقینا صدر صاحب ډېرې زیاتې ښکلې خبرې وکړې الله دې وکړي چې زموږ د دغې پروګرامونو د دغې لړۍ په توسط سره زما د معاشرې او زما د قام یو ولس ته هم چې د هغه پیدا ورسېږي نو دا به موږ د ځان دپاره یو ډېر فخر